نو قدرمن اوردونکو بالکل د نن د موضوع خواته راځو. د نن موضوع ډیره اهمه ده او زموږ له ژوندون سره تړلې موضوع ده. موضوع د په بلوچستان کې مسلسل خشکسالی وچکالی، یعنی مطلب داسې بارانونه نسته، مطلب داسې واورې نسته، نو موسم چې کوم دی هغه خشک دی، مځکه چې کومه ده هغه خشکه ده، غرونه رغونه دا هر څه خشک دي، شینزګي نسته، بوټي نسته، هیڅ نسته. چې بارانونه نه وي نو دا به هیڅ هم نه وي. په مځکه کې کمې د اوبو سطح چې کومه ده دا دومره لاندې غورځېدلې ده چې ډېر تر خطرناک حده پورې دا لاندې اوبه غورځېدلې دي. 1500 فوټه څخه موږ اوبه له مځکې څخه راباسو. دا یو المیه ده، سنګین صورتحال دی. قدرمن اورېدونکو، د دې په انساني ژوند باندې هم اثرات لویږي، په حیواناتو هم اثرات لویږي، په مځکه باندې هم اثرات لویږي. د مځکې لاندې چې کومې اوبه دي دغو په سطح باندې اثرات چې کوم دي لویږي، او دا بد اثرات چې دي دا لویږي. ښه اثرات خو د دې بالکل قطعا نشي کېدلی. کسانان وګوره، باغباني وګوره، ختم سوله، درختي وچ سولې، باغونه وچ سولو، فصلات ډیر کم کیږي، او بیا په بازار کې قیمتونه د فصلاتو، د سبزیانو، د میوو کم دي هغه ډیر زیات دي. له اسمان سره خبرې کوي، ما ورته قوت خرید څه کم دی هغه بالکل نه لرو. دا ټول صورتحال چې کوم دی دا د مسلسل په بلوچستان کې د خشکسالۍ دی. اوس تاسو دې خواته یو بل سنګین صورتحال چې کوم دی هغه هم له دې سره تړلی دی، او هغه سنګین صورتحال چې دی هغه سنګین صورتحال دا دی چې موسمي بیماریانې. جی بالکل موسمی بیماریانی، مطلب دا وخت تاسو ګوري هر دوم دریم سړی نزله، زکام، ټوخی، د غاړې بیماری، د سینې بیماری، تبي، سخت تبي، تیز تبي، نزله هم شروع. نو ګرانو اردوونکو دا ټولې بیماریانې، او بیا ماشومان ګل ماشومان هم له دې څخه شدید متاثره دي. دا یو داسې وایرس دی ګرانو اردوونکو چې هغه په هوا کې په دوړه کې موجوده دی. چې یو دوړه سي یو بیا دغه وایرس ورسره پیدا سي د خشکسالۍ له لاسه، نو بیا انسان ډېر زیات په تکلیف کوي. او دا موسمي بیماریانې ګورئ مخکې موسمي بیماریانې به ولې که نه، چونکې بارانونه به کېدلو، واورې به کېدلې، هغه به داسې نه و 2-3 ورځې به وې، انسان به نه په تکلیف کولی. اوس انسان بیخي ډېر زیات په تکلیف کې، او دغه بنیادي وجه دا ده چې هوا خشکه ده، مځکه چې کومه ده هغه خشکه ده، دوړه ده، او په دې دوړې کې د دنیا جراثیم او وایرس چې کوم دي هغه موجوده دي. موږ چلتا پھرتا یعنی ګرځو راګرځو، کښېنو، هوا ته راوځو، دغه ته راوځو، نو خامخا زموږ له دې هوا سره، له دې جراثیمو سره مخامختیا کیږي، او هغه زموږ د پزې له لارې، د خولې له لارې زموږ جسم ته ځي، زموږ وجود ته ځي. ډېر پاملرنه به کوو ګرانو اورېدونکو، بیخي ډېره پاملرنه به کوو، او په کار دی چې موږ اوبه چې کمې دي، دا یو شی در وښیم که نه، موسمي بیماریانې له سړو اوبو څخه هم راځي. نارمل اوبه استعمالول په کار دي، لیږ هلکه ګرمې اوبه چې کمې دي دا باید چې موږ استعمال کړو. زموږ د کورونو ماحول چې کوم دی، د کمرو ماحول هغه هم خشک دی. زه به یو شی در وښیم چې کله هم تاسو ګیس هیټر په کمره کې لګوئ، نو باید تاسو په دې ګیس هیټر باندې یو اوبه در واخلئ، او هغه بالا کښېږدوئ په یو چاینکه کې یا په یو پتیله کې، په یو څه کې، چې د هغه اوبه چې کومې دي چې هغه ګرمېږي، دغه باب چې کوم دی، زه به لوګی هم وایم که څوک په باب باندې نه پوهېږي، تاوش چې کوم دی دا وځي، نو دغه هغه ماحول د کمرې او د کور ماحول، د حال ماحول چې کوم دی دا لندوي، او په دې کې نمي چې کومه ده دا پیدا کوي. نو دا هم د صحت لپاره ډېره ضروري ده. ګرانو اورېدونکو، له خپل ځان سره خیال وکړئ، له خپلو ماشومانو سره ډېر زیات خیال وکړئ، دعا وکړئ. د جمعې مبارکې ورځ ده چې الله تعالی دې بارانونه وکړي، ښه ډېر بارانونه. دا د یوې ورځې باران چې کوم دی دې څخه دومره څه نه کېږي. زموږ مځکه، زموږ رغونه، زموږ باغونه، زموږ انسانان، زموږ حیوانان له 13 کلو څخه د باران دپاره تشي دي.